ځکه چې په یو انسان باندې الله حق نه وي نو هغې سره د انسان څه کار دی چې د هغه قتل کوي او هغه خو دغه ملزم چې کوم دی دویم چې د مور او پلار تربیت څنګه کړی دی د ته دا لار ښودلې ده چې ته ځه او د ماشومان یې تختوه یا ماشومان یې بوځه او داسې بېدردۍ سره دا قتل کوه. ماښام مونځ سره دا ماشوم وتې وه بهر او ماشوم هغې به شوی وه نو ماشومان ګرځېدلي ټول له هغې زه ماسخوتن کور ته رالم په دا ټیم کې د ده تره هم ما سره په دې ګاډۍ کې وو زه کور ته هلته بایپا سره کوشم دا خزانې ته رالو نو ما ته کور کې زنانه وویلې چې ماشومه بېدرکه ته تاسو لاړ شئ خور به هم په څه حالات کې زه هم مشر ورور هغه رالو تانې ته رپورټ هم ولیکه رپورټ نه بعد موږ خپلې خور له رالو تسلي ورکړه موږ چې خیر دی الله به خیر کې سبا پورې تاسو صبر وکئ. هغه سهار چې ما مونځ وکړو د الله د یاره مې مونځ کړی او دروغ خبرې خینۍ دلته ما ته د هغې هغه تره یا تره زوی دی هغه ما ته رینګ وکړو چې یاره ماشومه پیدا ده خو چا فانسي کړې ده قتل شوې ده. بل څوک پکار نه دي کمې تخت د بادشاهیا یاد اورنګ کې نیازې د په دنیا نشته دی رحمانا بې اسرې کچکول دی والا سبننګ کی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو کتونکو شاهد خان شاهد موجود مجی پیښور خزانه شوګر مل کې چرته چې د نن نه 3 ورځې مخکې عایشه ماشومه شپږ کلنه د کوره بېدرکه شوې وه مدرسې ته تللې وه په سبا باندې د هغې لاش میلاو شو چې پانسي کړی شوې وه یو د ظلم انتها شوی و راغلیو جی د هغې غمزده کورنۍ له سره به خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه امیر صاحب؟ شکر دی تاسو ښه دی. دا ستاسو څه وه؟ دا زما خورزه وه. دا واقعه څنګه مخې ته راغلې وه؟ واقعه خو داسې واقعه وه تقریبا مونږ خو نه وو په دې ځای کې زه پخپله بخښو بایپا سره پاتې کېږم ماښام مونځ سره دا ماشوم وتې وه بهر او ماشوم هغې به شوی وه نو ماشومان ګرځېدلي ټول له هغې زه ماسخوتن کور ته رالم په دا ټیم کې د ده تره هم ما سره په دې ګاډۍ کې وو زه کور ته هلته بایپا سره کوشم دا خزانې ته رالو نو ما ته کور کې زنانه وویلې چې ماشومه بېدرکه ته تاسو لاړ شئ خور به هم په څه حالات کې زه هم مشر ورور هغه رالو تانې ته رپورټ هم ولیکه رپورټ نه بعد موږ خپلې خور له رالو تسلي ورکړه موږ چې خیر دی الله به خیر کې سبا پورې تاسو صبر وکئ. هغه سهار چې ما مونځ وکړو د الله د یاره مې مونځ کړی او دروغ خبرې خینۍ دلته ما ته د هغې هغه تره یا تره زوی دی هغه ما ته رینګ وکړو چې یاره ماشومه پیدا ده خو چا فانسي کړې ده قتل شوې ده. زه لاړم تانې ته واپس ما میرزا صاحب ته وویل چې ماشومه پیدا شوې ده خو فانسي پرته ده وفات شوي هغې ما سره خپل موبایل راولېږه چې موبایل راولېږه دغه ځای کنټرول کړو چې کنټرول یې کړو هغې خپل ټیم راوغوښتو هغې کوریج وکړو هغې نه بعد موبایل کې موږ ماشومه یوړه تانې ته تانې کې موږ سره امبولینس ملګری کړو موږ لاړو شیرپاو هسپتال ته مخامخ هغې پوسټمارټم له پوسټمارټم میډیکل هلته وشولې خو موږ ته څه هېڅ اطلاع هغې رانه کړه بس 11:30 بجې موږ دلته نه را رخصت شو واپس دلته رالو بس دلته رالو موږ خو بیا 4 بجې جنازه وه جنازې ټیم هم ورکړو نو هغې بیا پولیس ملګري ټول تله راتله بس چې کوم ملزمان و کسان ټول یې اوچت کړه موږ ته د ملزم هېڅ پته نه وه هغې چې 15-20 کسان اوچت کړه نو هغې په تاڼه کې وو تانې ته چې زه کور ته لاړم شپې 11 بجې زه تانې نه لاړم مې دا ملګري خفه نه شي چې یاره ته موږ سره رپورټ هم کړی دی ما په چا رپورټ نه دی کړی ما چا سره زیات یاد نشته دی ما رپورټ د ماشوم یې کړی چې ماشومه ورکه ده په چا مې لاس نه دی خینم په چا دعوه کړې ده بیا د هغې نه بعد زه لاړم کور ته 11 بجې وې شپې هغه سهار بیا رالم میرزا صاحب ماشومه پیدا شوې ده نو هغه ما ته ویلې چې یاره ستاسو ملزم موږ سره دی اقرار یو کوي یو نه کوي
او نور اس سی پی او مشرانو افسرانو کار دی چې هغې څه ویلې مونږ ستاسو ملزم به 2 ورځ 2 کې درکو خو هغې د کور ودان وي هغې مونږ ته 24 غنټو کې وویلې چې بس تاسو خطر جمع اوسئ هر څه مونږ سره دي مجرمان یې ګرفتار کړي مجرمان یې ګرفتار کړي دي ستاسو ورېره وه زما ورېره وه زه په خپله په جیلم کې وم د دغه ماشومې پلار هم ما سره و سهار کې ما ته تقریبا 7 بجې اطلاع میلاو شوله هغه پلار یې ما راپاڅو هغه مې په دې باندې راوستو چېرې ستا خورکۍ بیماره ده هغه هسپتال کې ده نو په دې باندې هغه ته مې حال ونه ویو لار کې مونږ ته رینګونه راتله هغه مې راوستو دلته کور کې مې ورته وویل چې داسې ستا نه مشر ورور دی زما تره دی تره مې دی هغه د تره لور وه هغه مې د تره لور وه دا 6 کلن وه دا 6 کاله وه مدرسې ته تللې وه مدرسه دلته د تره لور سره سبق ویو هغه له مور پیسې ورکړي دي هغه راوتي دکان ته دکان کې سودا لي سهار لي ماشومان دي داس دلته چا کتلې وه چې هر څوک و چېرې ما زه د کور ته بوځم هغه کس د کور په بانه باندې بیولې ده مرګ له بیولې ده کتونکو یو طرف ته مهنګای دومره زور کړی دی چې پلار مزدوري وکړي د کور جرنده وچلې که د خپلو بچو حفاظت وکړي بیا موږ په یو داسې معاشره کې ژوند کوو چې هغه پاکستان د کلمې د لاندې بنیاد ایښودی شوی جوړ شوی بیا دلته ادارې هم شته حکومت هم شته خو انصاف چاته نه میلاویږي روزانه موږ ګورو 15 مړي مو شي 4 مو شي 10 مو شي مجرمان گرفتار شي د هغې نه بعد بیا عدالت باعزته بري کړي ځکه دلته پانسي نشته که چېرې دلته پانسي راغله نو بیا به دا ظلمونه نه کېږي دلته د کور نه ماشومانې اوچتې شي یقینا زه به دا ووایم چې 6 کلنه ماشومه په هغې سره دغه ظلم یو د ظلم انتها ده چې هغې د کوره بوتللو په هغې تشدد هم شوی دی ماما یې وایي چې د هغې سره زیاتی هم شوی د زیاتي نه بعد هغه پانسي کړی شوی ده هغه درندګان راشي دومره په اسانه باندې د دغې ماشومانانو سره بلتکار هم وکړي قتل یې کړي خو حیران په دې ما چې دلته انصاف چاته نه میلاویږي دلته د انصاف نوم شته تمه لرو خو انصاف نشته ځکه تر اوسه پورې یو مجرم پانسي نه کړی شو څه ویل غواړئ نو موږ به څه ویو شاهد بھائی نو کار شوی کار دی که موږ دې په بدل کې 10 کسان څه کوي چې شل هم څه پیدا نه لري ځکه چې زموږ ماشومه خو لاړه ځکه چې په یو انسان باندې الله حق نه نو هغې سره د انسان څه کار دی چې د هغه قتل کوي او هغه خو دغه ملزم چې کوم دی دویم چې د مور او پلار تربیت څنګه کړی دی د ته دا لار ښودلې ده چې ته ځه او د ماشومان یې تختوه یا ماشومان یې بوځه او داسې بېدردۍ سره دا قتل کوه خو انصاف نشته دی قانون نشته دی تپوس نشته دی که چېرته یو مجرم چېرته پانسي شو یو ماشوم په مخ کې والله که دا هغه اقدام سبا له وکړي چې یاره دا کار وکړي خو نشته انصاف هم نشته دی بس پولیس افسران دي ښه کارکردګي کړې ده زموږ په دې کار کې موږ ته په 24 غنټو کې دننه خپل ملزمان گرفتار کړي دي خو موږ ته ښودلي نه وو داسې چې یاره دا دي او نجات خیر دی چې ګاونډ دی ټول یې بوتلي وو څوک بار ناسوک په حوالات کې ناسوک غیب کړي دا نو چې موږ ته دا خبر راکړو چې ملزم ما سره دی تاسو د ملزم زه در کوم خو تاسو لږ صبر وکئ دغه نن درېیمه ده درېیمه به ختمه شي هغه چاته درد ورسېده چې د چا نه پیدا وه درد ماته دی چې زما خورزه وه زما عزت او هغه چاته راځي کور دی ودانې د پښتو معاشره د ټول راځي غم کې شریکېږي خدای دې اجر ورکړي دوی له او الله دې موږ ته د زړه صبر راکړي کتونکو نن سبا ظلمونه روان دي بیا دغه مور او پلار ته به زه یو خواست وکړم چې د بچو د پالنې ډېر خیال ساتئ بچې د کوره بار مه پرېږدئ حالات خراب دي نن عایشه ماشومه د دغه ظلم ښکار شوه خدای مه که سبا بله ماشومه نه شي دلته د اعتبار وخت نه دی پاتې اعتبار به بچاو کې خپله مسره نه کوي او پردي مسره نه کوي پکار ده چې د بچو تربیت داسې وکړي چې هغه چاته ازار ونه رسي په موږ کې د دین کمی دی چې که چېرې موږ د دین سره مخ شو نو انشاءالله داسې حالات به نه راځي نو دغه ټولو مور او پلار د خواست کوم چې د بچو په حفاظت کې خیال کوئ چې سبا بله ګلالۍ
دغسې د ظلم ښکار نشي. د دې سره ما شهید خان شهید اجازت راکړي د الله پاک خبر